خملګرو د ډینجر مین احسان الله چې کوم ویډیو د هغې د وجې هغه پریشان و نو هغه ویډیو مخې ته راغله. هغه ویډیو زه ستاسو سره شریک کوم ملګرو، خو احسان الله اخر داسې ولې کړي و، ولې داسې قسم الفاظ مخې ته راوړي و یا په دې باندې مجبوره شوی و چې هغه داسې قسم کار کړی و. د احسان الله دا ویډیو وګورئ ملګرو چې دا ویډیو هغه د چا دپاره کړې ده. بیا یې یو دوه درې خبرې کوم. السلام علیکم، زه یم احسان الله او زما یو خوږ ملګري ده تمنا کلاش، د هغې ټیک ټاک آی ډي ده هغه فالو کوئ، او د هغې د فیسبوک آی ډي ده هغه هم فالو کوئ، او د هغې د انسټاګرام آی ډي ده هغه هم فالو کوئ، او د هغې ټویټر دی هغه هم فالو کوئ، او زما طرف هغې ته بیسټ ویشز. تھینک یو. ویډیو تاسو وکړه ملګرو، دا یوه جینۍ ده. هغې جینۍ دپاره دې احسان الله یوه ویډیو کړې وه شارټ غوندې، خو ده ته خو دا پته نه وه چیرې د دې خبرې نه به دومره غټه مسله جوړېږي. د دې خبرې نه ولې دومره غټه مسله جوړه شوه؟ ځکه ملګرو چې احسان الله اوس هغه د کلي کوڅې هغه احسان الله نه دی، په احسان الله باندې اوس د سټار نوم کېښودی شو. احسان الله به اوس هر یو قدم ډېر زیات په احتیاط باندې اخلي. او بیا پښتانه زمونږ خو تاسو ته پته ده ملګرو چې مونږ کله د یو جینۍ لفظ په خوله باندې راوړو نو په کور کلي کې بیا خیر نه وي. نو بیا احسان الله ویلي چې یاره زما دا ملګرې ده، د دې دغه چې کوم یا د ټیک ټاک اکاونټ شو یا چې هر څه اکاونټ دی نو دا ورسره پالو کوي او دا سپورټ کوي. نو زمونږ دومره ساده باده رور دی چې دغې جینۍ نه تپوس کړی چې یاره ته دا اکاونټ ولې استعمالوې، ته په دې اکاونټ کې څه کوې؟ ته خو جینۍ تاله په کار څه دي چې یاره یا ته ټیک ټاک استعمالوې یا چې هر قسم اکاونټ استعمالوې، نو تاله څه په کار شو؟ بیا ملګرو داسې هم شته دی اوس چې یاره په پیک نومونو باندې آیډیانې جوړې شوي دي او دا هلکان بلیک میل کیږي. نو احسان الله به یې ته زه وایم چې ته خو اوس یو سټار یې، ته اوس سوچ کوه چې یاره دا پیک آی ډي ده او که ریل آی ډي ده. که چیرې ریل هم وي نو تاله به مونږ د خپل کلي د سوات د علاقې نه ښایسته جینۍ کوو، پښتنه به درله کوو، هغه پښتنه چې ستا کور پرې راغونډېږي، هغه پښتنه چې ته پرې ښایسته ښکارې، داسې جینۍ مونږ تاله نه کوو چې هغه د یا په سوشل میډیا باندې وایرل وي یا د هغې داسې کردار وي چې هغه د کتلو نه وي. نو احسان الله به ډېر احتیاط کوه، ځکه چې په تا باندې د پښتون نوم پروت دی او بیا په تا باندې یو غټ نوم پروت دی، هغه د څه چیرې احسان الله ډېر زیات ساده دی. بیا چې کومې ویډیوګانې مخې ته راځي ستا نو په هغې کې 100% نه 100% 10 دغه خبره واضحه کېږي چې او احسان الله به ډېر زیات ساده دی. څنګه چې تا دا ویډیو کړې ده چیرې د دې جینۍ دا اکاونټ چې کوم دی نو دا لایک کوي او دا مخکې بوځئ، نو تا نه په دغه ټایم کې یېرو چېرې زه خو یو ډېر غټ سټار یم، اوس به په ما پسې لاینونه لګېدلي، زه به د چا مینت نه کوم. او اوس والله علم چې دا جینۍ دم او که نه په پیک اکاونټ سره چېرته چیټنګ ونه کړي نو که هغه چیټنګ مخې ته راغلی نو په دې ویډیو ورته څومره تکلیف ورسېدو نو زه هم بیا به په هغه چیټنګ چې کوم تا کړی دی نو په هغې به نور هم ډېر زیات تکلیف تا ته رسي. نو موږ ورته مینت کوو چې د داسې قسم خلکو نه ځان وساته، ځکه تا ته اوس یو ډېر ښکلی سفر په سر باندې پروت دی، هغه سفر به ته عبور کې، هغه سفر به ته مخکې ځې په هغه سفر کې. نو که چېرې ته په داسې طریقو باندې مخکې روان شوې نو زموږ ډېر سټار دی نسیم به یې ته وګوره، نسیم به چې کوم دی نو هغه یو ډېر زیات مشهور شوی دی او هغه د انډیا یو چې کومه اکټره ده که هر څه ده د هغه طرف نه ورته آفر کېږي د واده، خو نسیم شاه به یې ورته دومره خاص لفټ نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ چې هغه ته پته ده چې په هغه باندې اوس د یو سټار نوم پروت دی. نسیم شاه چې هر قدم اخلي هغه به په احتیاط باندې اخلي. نه زما ساده باده احسان الله وروره چې کوم قدم هم اخلي نو ډېر په احتیاط باندې اخله، او دغه که ریل وي او پیک نه وي دغه جینۍ کوم دپاره چې ویډیو کړی نو هغې ته زه وایم چې هغه دله دومره قرباني ورکړې ده خیر دی، اوس دا لږه قرباني ته ورکه چې هغه خفه کېږي په دې ویډیو، د هغه بې بېزتي کېږي، خامخا د هغه د کور کلي علاقې خاندان کسان به ګوري او موږ پښتانه دا خبرې نه برداشت کوو او نه منو. نو خیر دی دا قرباني اوس ته ورکه، دا ویډیو ډیلیټ کړه. تا اوس څه وایې کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته هم دی الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې اواز پاکستان زنده باد، احسان الله به زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. د لوی الله په امان.